أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة بقرہ آیت نمبر 27 دے. ددی صورت سلور سیوی اول ایسا د 97 نمبر آیت پوری بیا پدی کی سلور بابونو. اولنے باب د 21 نمبر آیت پوری او بیا دویم باب داغذن شروع شیو د 39 نمبر آیت پوری. پائے کہ اللہ تبارک و تعالی شپک خبر بیانولی. نردین مخ کی آیات کی د اعتراض جواب وشا چکم پا قرآن کریم باندی بیدین خلق اعتراض کاؤ پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی او پا قرآن کریم باندی دغا کافرانو ظالمانو مشرکانو اعتراض کاؤ. داغی جواب اللہ رب العالمین وکا او اللہ رب العالمین دام ویلا چی پدی سر اللہ رب العالمین دیر خلق گمراہ کئی یعنی گمراہی پہ اخکارا کئی او پدی قرآن کریم سر اللہ رب العالمین دیر خلق تا ہدایت ور کئی. دیکھ سے اعتراضونو یو خداغا چی قرآن کریم دا ہدایت دا پار راغل لے نو سنگ پی څوک گمراہ کیگی. داغی جواب داو چی گمراہی اخکارا کئی نوری گمراہ دا مخینا کو پدی سر گمراہی اخکارا شی. دویم دا چی دے تکذیبو کی دروغ جنتیایو کی او نئی منی نوال دے گمراہ شی. دویم شباو اعتراض پدی کی داراتا چی اللہ رب العالمین وی گمراہ کی گی پدی سر دیر او ہدایت حاصلی گی پدی سر دیر ہوتا. دی آیات نا معلوم شوا چی ہدایت والا ہم دیر دی او گمراہان ہم دیر دی. حالان کی دا قرآن کریم پنور آیاتونو کی اللہ رب العالمین دا خبر واضح کردی دا چی ہدایت والا لگ دی او گمراہان خلق بڑیری پار دور کی. وقلیل من عبادی الشکور اللہ و زما پا بندگانوں کی شکر استن کی خلق بڑیر لگی. ہدایت والا خلق مومنان خلق بلگی و گمراہان بڑیری. نردی آیات سا مطلب دے چا اللہ و گمراہانم دیر ہدایت والم دیر. داغی جواب دا دے چکلا ددیو نسبت و شیخ پل زانونو تا نو هر یو د خپل اعتبار سره ډیر دی. لکه انسان وګوري دی وګوري چیرې مؤمنان څومره دي نو ټول مؤمنان چې شماري
نو ماشاءالله څومره ډیر دي. نو څوک وایي چې لکه مؤمنان په دې دور کې څومره دي، نو ته ډیر شی دي، ته ډیر زیات دي مؤمنان. چې بیا ته وایي چې ګمراهان او کافران څومره دي، ته ډیر شی دي. دواړه په خپل اعتبار سره ډیر ډیر دي، خو چې کله د دیو موازنه وکړلی شي، د دیو مقابله وکړلی شي، نو بیا کافران ډیر دي او مؤمنان لږ دي. او د هغې بل مثال لکه ستانه څوک تپوس وکړي چې دا درس کیږي او دې ته څومره خلک ناسي، نو ته هغې ته رسې ویلی شي چې ډېر شی ناسي. لکه دریو نه زیات دي نو جماعتي یو ډلی ته ډېر شی ناست دي، بس دا پوره دي. خو که تا کله دې موازنه او د دې مقابله د بهر خلکو سره وکړي، نو بیا دا لږ دي په دغه نسبت سره. هر یو په خپل اعتبار سره ډیر دي، کافران په خپل اعتبار سره ډیر، مؤمنان په خپل اعتبار سره ډیر. خو بیا چې مقابله کې وکړلی شي، نو بیا مؤمنان کم دي او گمراهان ډیر دي. الله وی په دې سره نه گمراه کیږي مگر فاسقان. د فاسقین نه مراد نافرمانه. بعضې وختونو کې کافر تم فاسق ویلی شوی دی قرآن کریم کې. وس الله رب العالمین د فاسقانو نښې بیانوي په دې آیات کې، چې د فاسقانو څه نښې دا دي: الذین ینقضون عهد الله، الذین فاسقان هغه کسان دي، ینقضون عهد الله چې ماتوي لوزونه د الله تعالی، من بعد میثاقه وروستو د مضبوطوالي د هغې نه، ویقطعون او پرې کوي ما امر الله به، هغه چې حکم کړی دی الله تعالی په هغې سره، ان یوصله د یو ځای کولو. هغه د یو سوچ وباسه دا کوم چې ورته د لاندې نه ورکړی شوی دی که نه، دغه سوچ وباسه د لاندې. الذین آکسان ینقضون چې ماتوي عهد الله لوزونه د الله، من بعد میثاقه وروستو د مضبوطولو د هغې نه، ویقطعون او پرې کوي ما امر الله به، هغه چې حکم کړی دی الله تعالی په هغې سره، ان یوصله د یو ځای کولو، یا ان یوصله د ادا کولو چې دا ادا کوي. ویفسدون فی الارض او فساد کوي په ځمکه کې. اولئک هم الخاسرون، دغه کسان تاوانیان دي، دا تاوانیان دي. الله رب العالمین د فاسق خلقو د هغې نښې بیان کړي. د دې نښو نه د دې کې اولنۍ نښه دا ده چې ماتوي لوزونه د الله. د دې لوزونو نه څه مراد دي؟ څه مراد دي د دې لوز نه؟ نو امام قرطبي رحمه الله وایي هو ما عاهد الله علیه من التوحید والاحکام. الله رب العالمین د دې خلکو نه وعده اخیستې ده چې الله به یو ګڼئ او احکام د الله حکمونه به ادا کوئ. بعض علماء لیکلي چې دا هغه وعده وه اعبدوا ربکم، چې د خپل رب بندګي وکئ. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، هغه وعده مراد ده. په قرآن کریم کې 3 قسمه وعدې ذکر شوي دي چې الله رب العالمین دغه وعدې اخیستې وي. یو وعده الله رب العالمین د ټولو پیغمبرانو نه اخیستې وه. سورة آل عمران 81 نمبر آیت کې دغه وعده ذکر شوی ده. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، الله رب العالمین د ټولو پیغمبرانو نه وعده اخیستې وه
چې تاسو ته کتاب درکم حکمت او فوی درکم او کله تاسو ته آخري پیغمبر راشي نو تاسو بیا د آخري پیغمبر تابعداري کوئ داغه خبره به منئ سورۃ شورا 13 کې دا وعده ده او سورۃ احزاب 9 نمبر آیت کې دغه وعده ده چې د پیغمبرانو الله وعده اخیستې وي دویمه وعده الله رب العالمین د مولایانو نه اخیستې وه دام په سورۃ آل عمران 187 نمبر آیت کې دا وعده ذکر ده 180 د سورۃ آل عمران چې مولیانو تاسو به د الله توحید خلقو ته بیانوي د الله دین به خلقو ته بیانوي درېمه وعده الله رب العالمین د عوامو نه اخیستې وه د عوامو نه چې کومه وعده اخیستې وه دا په سورۃ اعراف 172 نمبر آیت 102 نمبر آیت کې دغه وعده ذکر ده بیا په دې درې وانه وعدو کې دا خو تصور نشي کېدی چې پیغمبرانو وعده ماته کړي پیغمبرانو خپل وعدې پوره کړلي البته بعض مولیانو او بعض عوامو دغه وعدې ماته کړي نو الله رب العالمین وی الذین ينقضون عهد الله هغه کسان چې ماتوي لوزونه د الله تعالی من بعد میثاقه ورستو د مضبوط والی د هغې او دویمه نښه د فاسقانو ویقطعون ما امر الله به او پرې کوي او کټ کوي هغه چې حکم کړی دی الله تعالی په هغې سره ان یوصل د هغې د یو ځای کولو څنګه شروع وسو دا مو په وبز مخامخ دی بټن ويقطعون ما امر الله به او کټکئی هغه چې حکم کړی دی الله تعالی فاغي سره ان یوصل د یو ځای کولو دا ادا کولو الله رب العالمین چې د کم کار حکم کړی چې دا ادا کړلی شي د هغې د یو ځای کولو نو څوک چې جدا کوي نو هغه فاسق دی او څوک هغه نه ادا کوي نو هغه فاسقانو کې شمارلی شوی دی یو ځایوالی د الله سره دا دی چې د الله توحید ومنلی شي یو ځایوالی د پیغمبر سره دا دی چې د پیغمبر تابعداري وکړلی شي یو ځایوالی د قرآن سره دا دی چې په دې باندې عمل وکړلی شي د دې بیان وشي د دې تلاوت وشي او دا په دې کې سوچ او فکر وکړلی شي ويقطعون او پرې کوي ما امر الله به هغه چې حکم کړی دی الله تعالی په هغې سره ان یوصل د هغې د یو ځای کولو او د هغې د ادا کولو او دې نه مراد خپلولیم ده چې خپلولي الله رب العالمین حکم کړی دی چې دا خپلولي وپالئ او دا یو ځایوالی د دې وکئ ويفسدون في الارض او فساد کوي په ځمکه کې په ځمکه کې فساد په ډېرو قسمونو دی خو لنډه دا ده چې د الله رب العالمین نه بغیر د بل چا څوک عبادت او بندگی کوي نو دا فساد دی په ځمکه ويفسدون في الارض او فساد کوي په ځمکه اولئک هم الخاسرون دغه کسان تاوانیان دي دنیا و آخرت دواړو کې تاوانیان شو
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. د دې ځای نه اوس د دې باب آخرنۍ خبره شپږمه چې څلور نعمتونه الله رب العالمین بیانوي. د ټولو نه اول نعمت چې د نیش نه مشته کړی نو ولې د الله بندګي نه کوئ. الله وایي کیف تکفرون بالله، څرنګې تاسو کفر کوئ په الله تعالی باندې، وکنتم امواتا او حال دا دی چې تاسو نشوئ. دلته د مړو نه مراد نش، ځکه اول د انسانان موږ ټول نو په شان د مړو باندې الله ته مړه ویل دي نشو. کیف تکفرون، څرنګې تاسو کفر کوئ بالله په الله تعالی، وکنتم امواتا او حال دا دی چې تاسو نشوئ. فاحیاکم، نو الله تعالی پیدا کړی تاسو، ثم یمیتکم، بیا به د الله تعالی مړه کی تاسو لرا، ثم یحییکم، بیا به د الله راپورته کی تاسو لرا، ژوندي به کی تاسو لرا، ثم الیه ترجعون، او بیا به تاسو دی الله تعالی ته واپس کولی شئ د خپلو اعمالو د بدلې دپاره. ګوره دی آیات کې سوچ وکړه، دی کې یو لویه مسله به هم تا ته حل شي. الله رب العالمین دو ځله ژوند ذکر کړلی او دو ځله مرګ، دو ځله مرګ دو ځله ژوند. یو ځل مرګ او دی وجه نه کله چې دا انسانان راپاسي په ورځ د قیامت باندې، دیو به هم دغه شانته کې قیامت ته نسنتینې منګه تا مړه کړي وو دوه ځله او ژوندي کړي دي دوه ځله، دوه ځله مرګ او دوه ځله ژوند. هغه څنګه یو ځل چې منګه نو په دنیا کې هغه په مرګ باندې حساب دی نشو، یو هغه مرګ شو. دویم ځل باندې چې کله اوس آینده به مرو خامخه خلاصیت نشته، دا دو شو، دو مرګه او بیا دو ژونده. یو ژوند هغه چې موږ پیدا شوي یو، او دویم ژوند بیا قیامت کې دی چې موږ به بیا راپورته کیږو، ژوندي کیږو به د قیامت په ورځ باندې. روح به د بدن سره هغه به یو ځایوالی پای کې راځي. د دې وجې نه په دې کې د قبر او د برزخ هغه زندگی آپ کې ذکر نشوه، حالانکه هغه یو لوی زندگی ده، برزخی زندگی یو لوی زندگی ده، او الله تبارک وتعالی د انسانانو لپاره مقرر کړله، خو هغه ذکر نشوه. اشاره ده دې خبرې ته چې هغه داسې ژوند نه دی، داسې کامل ژوند نه دی. د دې وجه نه د مسلمانانو به دا عقیده وي چې هغه برزخی زندگی یعنی یو انسان مړ شو او دته که قبر نصیب شو خوجخا، او که قبر نصیب نشه په اور باندې وسېزلی شو، په سین کې هغه لاو شو، سیلاب کې یا یو ځناور وخړو، د قیامت پورې دی چرته وي، نو دې ته عالم برزخ ویلی کېږي. د قبر زندگی که ورته وی، د برزخ زندگی ورته وی. دا اوس که چا قبر شته او که نشته، او بیا دغه برزخی زندگی کې دی کې د انسان ژوندی دی، او خو بقدر ما یتلذذ، په اندازه د هغې باندې چې دی خوند هم حاصلولی شي او دی درد هم محسوسوي. د دې روح د بدن سره داسې قسمه تعلق دی. نور د مسلمان، د پیغمبرانو، د شهداو، د دې ټولو روحونه هغه په علین کې دي، او چې کم کافران دي نو د هغې روحونه په سجین کې پراته دي. سجین د جهنمیانو دپاره، د بېدینه خلکو دپاره، او د مؤمنانو دپاره، شهداو دپاره د هغې روحونه په علین کې دي. د دې بدن سره یې څه نه څه تعلق شته، خو هغه دومره مقدار باندې دی چې په اندازه د دې باندې چې دی روح ته تکلیف میلاویږي نو بدن ته هم تکلیف میلاویږي، روح ته خوشحالي میلاویږي نو بدن ته هم خوشحالي میلاویږي. خو دا داسې ژوند نه دی د قبر والا چې اورېدل هم کولی شي، لیدل هم کولی شي. ځکه خلک پکې راغله نو هغه وایي اوري هم، وایي زموږ د ژوندونه ښه اوري.
نو چې ستانه خاوري نو اخو راپورته کول غواړي او تا د هغه په ځای ښخول غواړي ځکه ته مړی ځکه ستانه خاوري ستا غوږونه ښه برابر د هغه غوږونه خاوري شوي دي نو د دې وجې نه دا د مسلمانانو به دا ذهن ته به دا خبره خپله اچوي چې هغه زندګي هغه د الله رب العالمین په دربار کې د هغې په کیفیت باندې موږ نه پوهېږو صرف دومره پته ده چې هغه ژوند دی د کافر دپاره پکې عذاب دی د مسلمان دپاره په هغې کې راحت او آرام دی نو الله رب العالمین وایي څرنګې تاسو کفر کوئ په الله تعالی باندې او حال دا دی چې تاسو نشوئ فاحیاکم نو الله تعالی ژوند درکو تاسو لره پیدا یې کړئ ثم یمیتکم بیا به د الله تعالی مړه کي تاسو لره ثم یحییکم بیا به د الله تعالی راپورته کي تاسو لره ثم الیه ترجعون بیا به د الله تعالی ته واپس کولی شئ د خپلو اعمالو د بدلې دپاره یو نعمت خدا شو چې د نیش نه میشته کړئ نو د الله بندګي ولې نه کوئ دویم نعمت او ګوره په دې کې په دغه نعمت کې دا مو شو د نیش نشته کول ته پیدا شوې دا یو لوی نعمتو خو بیا دا دوباره مړه کېدل او بیا را ژوندي کېدل دا څنګه نعمت دی نو دا هم نعمت دی که نه اوس که چېرته داسې وی چې دنیا کې صرف هغه خلک هغې باندې مرګ راتلی چې هغه غریبانان وي او مالدار خلک وي په هغې باندې مرګ نه راتلی څومره خفه به ومونږه هغه غریبانان خلک به څومره پریشانه و چې په مالدارو مرګ راځي یا هغه خلک چې اقتدار والا دي او لوی خلک دي په هغې مرګ نه راتلی او په دې نورو راتلی خفګان به خو الله رب العالمین د طرفه دا نعمت دی چې ټولې په دې کې برابر کړلي چې مري به که هغه ښه غټ اقتدار والا دی او که هغه یو غلام دی یو کمزور انسان دی که یو مالدار دی که یو غریب دی ټول به مري هر څنګه چې دی که نیک دی او که بد دی په دې کې الله رب العالمین برابروالی کړلی نو دا د الله نعمت دی بل دا دی چې مسلمانانو ځان کړولی منځونه روجي یو عبادت او بل آلته کافرانو ځان نه کړولی او بیا دوباره زندگی بیا دوباره نه وي په قیامت کې نو دا بیا عذابو خو دا هم یو لوی نعمت دی چې هلته بیا د دې عملونو بدلې موږ ته میلاویږي نو دا د الله رب العالمین د طرفه نعمتونه دي بل نعمت هو الذي خلق لكم سره ذکر کوي چې الله رب العالمین هغه ذات دی چې د ځمکې ټول منافع یې ستاسو د پیدې دپاره پیدا کړلي دا ټول د الله له طرفه ومنئ د دې عقیده جوړه کوي هو الذي الله تعالی هغه ذات دی خلق لکم چې پیدا کړي دي ستاسو د پیدې دپاره ما فی الارض هغه څه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټوله یو مطلب دا دی چې ستاسو د پیدې دپاره پیدا کړي دا ټول چې څم دي هیڅ شی بې پیدې نشته هیڅ شی هم په دنیا کې بې پیدې نشته دی او که ته وایې چې یاره دا ځینې خو دا به څه بې پیدې لکه بعضې د انسانانو ته د هغې هغه پیده نه ښکاري نو د هغې جواب دا دی چې دا تا ته د هغې پیده نه ښکاري نور په هغې کې الله رب العالمین کمې پیدې یې ښودي دي نو هغه الله رب العالمین ته معلوم دي او بعضې داسې وي چې دا بعضې اشیاو پیدې الله وښیي او د بعضو نه ښیي د الله خپل حکمتونه دي دویم د دې آیت مطلب علما وایي دا دی چې جمیعا مطلب دا چې بعضې خو د پیدې لپاره پیدا کړلي خو جمیعا ټول د الله له طرف نه ومنئ که دا کم شیزونه ضرري دي کم شیونه پیداناک دي دا ټول د الله له طرفه وګڼئ چې الله پیدا کړلي هو الذي الله تعالی هغه ذات دی خلق لکم چې پیدا کړي دي ستاسو د پیدې دپاره ما فی الارض هغه څه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټوله جمیعا ټوله یا ټول د الله له طرفه ومنئ اعتقدو جمیعا منه دا ټول د الله رب العالمین نه د دې عقیده وساتئ ثم استوى الى السماء بیا الله تعالی اراده وکړه اسمان ته فسواهن نو برابر یې کړه 7 سماوات و اسمانونه الله رب العالمین اراده وکړه اسمان ته نو اسمانونه برابر کړه په دې آیات کې دارنګه سورته الف لام میم سجده
پدی آیاتونو کی الله رب العالمین ویل دی چې اسمان د دین دا معلومیږي چې اسمان دا ورستو پیدا شوه د زمکه مخ کی پیدا شوه او اسمان ورستو زکه ثم استوى د ورستوالي د پاره دا ثم راغی نو بیا الله تعالی اراده وکړه اسمان ته نو برابر کړه و اسمانونه او دغه شاندکی دغه بل سورۃ الف لام میم سورۃ حامیم سجده پای کې الله تبارک وتعالى هم دغه ویل دي چې زمکه مخ کې پیدا شو اسمانونه او ورستو او کبیا سورۃ نازعات ته موږ ګورو الله رب العالمین وی والارض بعد ذلك دحاها زمکه الله رب العالمین ورستو غړول نو داغه جواب علما دقه کوي چې اصل کې پیدا شوی زمکه مخ کې ده خدا زمکه دا یو ډیریو او دا غړېدل نه و بیا اسمان الله رب العالمین پیدا ک زمکه لاول پیدا شو یو ډیریو او بیا اسمان الله رب العالمین پیدا ک داغین ورستو بیا زمکه او غړول شو دا خورکل شو نو په دې کې آیاتونو کې څه تعارض او څه مقابله را نغلله هو الذي ثم استوى الى السماء بیا الله تعالی اراده وکړه اسمان ته فسواهن نو برابر کړه 7 سماوات و اسماننا وهو بكل شيء عليم او د الله تعالی پارشي باندې پوهه دی الله رب العالمین پوهه دی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً دا دریم نعمت الله تبارک وتعالی په دې سره بیانې او تمهید دې هغه دریم نعمت ته ځکه دریم نعمت خداو چې ستاسو نیکه آدم علیه السلام می مسجود الیه د ملائکه وګرځاو هغه ته ملائکه سجده وکړه ټول ملائکه هغه ته سجده وکړه نو دا هغه ته تمهید دی آدم علیه السلام داغنا الله رب العالمین وی غټ ملائکه او مخکینی داغنا مخ کې پیدا شیو خو هغه ملائکه ته الله تبارک وتعالى آدم علیه السلام ته سجده ولګوي او د دې آیتونو مطلب دا دی چې د رب بندگی وکي ځکه هغه ستاسو خالق دی پیدا کون کې دی او ځکه الله رب العالمین پارشي باندې قدرت والا دی الله پارشي باندې پوه دی عبادت د آدم علیه السلام مکوي ځکه هغه د خاورې نه پیدا دی د ملائکو بندگی مکوي ځکه هغه په خپل وایي چې سبحانك لا علم لنا الله تعالی را پاکی دا مونږ سره هیڅ علم نشته ری هغه محتاج دی الله رب العالمین ته دا هغه عاجز دی د شیطانانو بندگی مکوي د ابلیس او د نور شیطانانو ځکه د تاسو دشمنان دي الله رب العالمین وای کله چې ستارب وی ملائکو ته چې زه پیدا کوم پزمکه کی یو خلیفہ علماء کرام ذکر کوي مفسرین چې دا آدم علیه السلام او د انسانانو نمخ کې د دین مخ کې پزمکه باندې پیریانو سیدل او دغه پیریانو دا الله رب العالمین نا پرمانی شروع کړه بغاوت شروع کړه او دارنګ شر او فساد خورولی شروع کړه الله رب العالمین ملائک راولېګل او هغه وزغلول زینی پکې مړکړه زینی شړو ته وشړل او الله تبارک وتعالى په دې ځمکه باندې فیصله وکړه چې یو بل مخلوق پیدا کوم انسانان په دې کې یو څو خبرې هغه ذهن ترازی چې الله رب العالمین مشوره د ملائکو نه ولي اخلي الان کې الله رب العالمین خو محتاج نه دی مشورې ته مشوره خو هغه څوک اخلي چې کمزوري او هغه یریږي چې را دې کار کې غلط بشما دې کار کې سب یا افسوسونه وکوما خلق براته به سوای نو مشوره الله رب العالمین ته خود مشورې څه ضرورت نه و تاغي جواب علماء کرام کوي یو دا چې تعلیم للناس د پاره د خلقو ر تعلیم چې ګوره انسانانو الله رب العالمین مشورې ته محتاج نه دی خو مشوره کوي د ملائکو سره تاسو چې کم کار کوئ نو په مشورو باندې کوئ
د دې وجه نه د مشورې بیا ډېر اهمیت راغلی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ته هم وحی کېدله په خپله، خو هغه ته الله رب العالمین فرمایي وشاورهم فی الامر، چې د دې صحابه کرامو سره په کارونو کې مشورې کوه، د دې نه مشوره اخله. او د مؤمنانو صفت الله رب العالمین په دې سره کړی دی وامرهم شورا بینهم، چې د مسلمانانو کارونه به خپل مابین کې په مشورې سره وي. دیو چې کم کارم کوي نو په مشورې سره به کوي. دیو جن علی رضی الله تعالی عنہ ته یو قول منسوب دی چې هغه وایي انسانان په درې قسمه دي، یو پوره سړی دی، یو نیم سړی دی او یو نه سړی دی. پوره سړی وایي هغه دی چې په خپل هم څه عقل لري، عقل یې کار کوي، څه پوهه لري او سمجھدار انسان دی، او بیا دې سره چې کم کار کوي نو مشوره خامخا هغه د چانه اخلي، مشورې سره کار کوي، دا پوره سړی دی. دویم دا نیم سړی چې دی خپل یا خو خيار دی، خپل خيار دی، سمجھدار دی، خو لیکن مشورې نه کوي، په خپل عقل باندې کار کوي، نو دی اکثر کل ذهنو کې خطا شي. او دریم نه سړی دی چې نه په خپل سمجھدار دی، په خپل هم نه پوهیږي او مشورې هم چا سره نه کوي، بس پوهیږي هم نه، کارم غلطی او مشورې هم چا سره نه کوي، نو دې ته نه سړی ویلی شوی دی. نو مشوره دا ډېر اهمیت لري. یو دا دی چې د خلکو د تعلیم دپاره الله رب العالمین دا وکړه. دویم د مشورې دا مقصد و چې ملائک خبر شي، چې ملائک خبر شي ځکه دا مشوره کوي چې تاسو خبر شئ ګوره زه یو انسان پیدا کوم، یو مخلوق پیدا کوم انسانان، او دا ورته ښیي چې ګوره الله رب العالمین به یو داسې مخلوق پیدا کوي خلیفه، دغې بیا ډېرې معنی دي. دا مخلوق به الله رب العالمین پیدا کوي. او د دې داسې مثال دی لکه ګوره یو علاقې ته یو مشر راځي، وزیر اعظمي یا بل صدري وغیره، علاقې ته راځي، نو خلک د مخکې نه چې کومې پارټۍ والی یا عام خلک هغې د مخکې نه خبر ورکړي چې ګوره پلان کې راځي. د دې دپاره چې خلک تیار وي هغې ته، ذهني تیار شي هغې ته، دارنګې استقبال یې وکړي. او که چېرته هغې څوک څه ونه وایي، لکه دې ځای ته مثال په طور دی کلي ته وزیر اعظم راځي او څوک څه ونه وایي، داسې یو سړی هغه به راشي ګرځي به، خلک به وایي چې دا د هغه په شانته کې څوک راغلی و، خبر به ترې بیانوي. او چې کله د مخکې نه خبرې نو ټول خلک په انتظار باندې، ټولو خلکو سوچ او فکر. الله رب العالمین ملائکه خبرول په دې باندې. الله وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ کله چې وی ستا رب للملائکة ملائکو ته انی جاعل یقینا ز پیدا کوونکی ما فی الارض پزمکه کې خلیفتا یو فیصله کوونکی. یو معنی دار چې فیصله کوونکی، او د دې فیصله کوونکی نه بیا وروسته به اعتراض په دې باندې د پکېږي چې فیصله کوونکی هله یي چې کله جګړې کوي نو د هغې نه ملایکو دا معلومه کړې وروسته راځي انشاءالله. دویمه معنی د خلیفه یو خدای چې فیصله کوونکی، دویم نایب د پیریانو. نایب د پیریانو ځکه چې ما مخکې وی چې اول په دې ځمکه باندې پیریان اوسېدل، خو هغې فساد شروع کړه، ملایک الله راولېږل، ځینې مړه کړه او ځینې وشړل ځنګلو ته. درېیمه معنی چې داسې یو انسان چې هغه به ماموري، هغه ته به زه خپل حکم به ورته کوم او هغه به هغه حکم خلکو ته بیانوي. او بله معنی دا ده چې د یو فیصلې کې یا خو مخکې ویلی شو دغه شان داسې یو قوم چې یو بل پسې به راځي، یعنی نسلن بعد نسلن هغې به داسې نسل به د هغې خورېږي په دنیا کې، داسې مخلوق چې یو بل پسې به وروسته پیدا کېږي. دا ډېرې معناګانې د خلیفه علماو کړلي. نو خلیفتن فیصله کوونکی، یا خلیفتن مامور، یا خلیفتن نائب د پیریانو، یا خلیفتن یو داسې مخلوق چې یو بل پسې به راځي. قالو دی ملائکو ویل اتجعل فیها من یفسد فیها. ګوره الله رب العالمین چې کله ملائکو ته ویل چې زه داسې یو مخلوق پیدا کوم، نو ملائک څه وایي؟ اتجعل فیها، آیا ته پیدا کې په دې ځمکه کې من یفسد فیها، هغه څوک چې ورانې به کوي په دې کې، فساد به کوي په دې کې،
ويسفك الدماء او تویوی بوینی ونحن نسبح بحمدك او منگا پاکی بیانو پسیپتن استا ونقدس لك او بیان پاکی بیانو استا لپارا ستا تسبیح ویو استا پاکی بیانو قال اللہ تعالی ویل انی اعلم یقینا زڑیر خپویگما ما لا تعلمون پاغت سباندی چی تاسو نپویگئی دلتا یو خبره یو سوال اغبل دی چې آدم علیہ السلام چې الله رب العالمین دا هغه د پیدا کولو فیصله وکړه نو ملائک دا اعتراض ولې کوي دا اعتراض هغه ولې کوي نو داغي جواب داري چې ملائک چې کوم نه هغه اعتراض نه کوي بلکې د خپل رائے اظهار کوي خپل رائے هغه اعتراض د الله رب العالمین په خبره باندې نه کوي بل داري چې ملائکو دا غیبت ولې وکړه غیبت ولی وکړه د آدم علیہ السلام او د نور انسانانو دا غي جواب دار چې ملائک ګورا دا چې کوم د بل اعتراض د الله رب العالمین په خبره ونه کا بلکې دې لپاره چې دا ملائک ځان پوهه کوي اعتراض نه کوي ځان پوهه کوي حمزه استفهامیه ده اتجعل فيها یا الله ته پیدا کې پدې کې هغه څوک نو دا ملائک ځان پوهه کوي چې دا بد څه کوي د سره پاره پیدا کې بل اعتراض او بل شبهه دارات لا چې دی ملائکه خدا آدم علیہ السلام او د اولاد آدم غیبت وکړه داغي جوابدار چې نه غیبت نه کوي بلکې د حکومت په ترتیب باندې ځان پوهه کوي چې آیا د انسانان بم د جناتو په شان تکي الله د ته کوم بل مخلوق پیدا کړي نو دا به داغي په شان تکي دریم شبهه اعتراض دارات لل چې ملائک ګره کسب غیب باندې پويږي ځکه چې هغه الله رب العالمین ورته وي زه یو مخلوق پیدا کوم خلیفہ پیدا کوم او ملائک وي الله ته داسې مخلوق پیدا کوي چې پزمکه کې فساد کوي نو شګوري انسانان دغه فسادونه کوي نو ملائک په غیب باندې پويدا داغي جوابدار چې ملائک په غیب نه پويدا خود دې خلیفتن د دې لفظ نه معلومه کړه یو دا چې د خلیفتن نه معلومه کړه چې خلیفہ معنی دا فیصله کوونکی نو فیصله کون کې فیصله اله کوي چې کله جګړې د جګړو فیصله کیږي دویم دا دی چې دیو قیاس وکا په پیریانو باندې انسانان قیاس کله په پیریانو باندې چې هغه پیریان ورته معلومو چې هغه داسې فساد کوي نو الله د انسانان بم دغه شان فساد کوي اتجعل فيها آیت پیدا کې پدې کې مې یفسد فيها هغه څوک چې فساد ورانه بکې پدې کې ويسبك الدماء تويوي بويني ونحن نسبح من پاکی بیانو بحمدك پسیپتن استا سرا ونقدس لك او بیان پاکی بیانو استا قالنو اللہ تعالی ویل انی اعلم یقینا زڑیر خبویگما ما لا تعلمون پاغت سباندی چی تاسو پی نپویگئی وعلم آدم الاسماء كلها وخود اللہ تعالی آدم علیہ السلام تا الاسماء اثر د نمونو د کلها مراد د یو چیزونو یا صفات د ضروری چیزونو کلها د پیدی او د ضرر چې څم چیزونو چې د دې کومه پیدا ده د دې کوم ضرر دی هغه شیزونه ورته خودله او خودل الله تعالی آدم علیہ السلام ته نمونه كلها طولا اثر د یو څو سيزونه ورته خودا ثم عرضهم به پیش کړه نمونه علی الملائکه په ملائکه باندې فقال ان الله تعالی ویل انبئونی خبر را کایما ته ملائکه باسماء هؤلاء پنمونو دغه سيزونه باندې د دې څه اثر دی ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتونی کچرته تاسو رښتونی نو د دې نمونو د دې اثر را تو خید د دې چیزونو د دینه مراد د کم د انسان په فطرت کې چې کم شیزونه دي آدم علیہ السلام ته الله رب العالمین خودل تعلیم فطری دته ویل کیږي ګوره یو تعلیم فطری دی یو تعلیم کسبی دی تعلیم فطری الله رب العالمین د یو مخلوق په فطرت کې دا واچي دا فطرتن الله رب العالمین د آدم علیہ السلام په فطرت کې دا خبره واچوله
چې ګوره دا وبدي داوت سکي نو په دې باندې تند ماتیږي، دا خوراک دی روټۍ دا چې دا وخوري په دې باندې مړیږي، دا شی ضرري دی. او که ستاسو خیالي هغه آدم علیه السلام ته چې څنګه ښودلی شوي داسې هر یو انسان ته دغه فطرت کې دا غورځېدلي که نه که داسې دا څومره څیزونه چې موږ ته یاد دي که دا داسې موږ یادولی لکه څنګه چې موږ ځان له سبق یادو، قرآن کریم یادو یا نور داسې څه یادو ځان له دغه کسبي کوي نو څومره به ګرانه وه. ډېر شیزونه موږ ته په لکاو بزیم تقریبا چې هغه شیزونه انسان ته قدرتی بس چغټیږي دا ورته یادي. کنه ماشوم چې څنګه لږ لږ دی پوهېږي بس دی روټۍ هغه ویلی شي په هغه باندې هېڅ داسې نه چې دی سل ځله په ورځ کې داسې ووایي چې روټۍ 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 نو هله ورته یاده شي نه دا ورته بس یاده شوه. اول ورته هغه یو نوم بل نوم ماشومان یې خو اخر هغه روټۍ یاده کي او په هغې باندې څه دی څه تکلیف برداشت نه کي. بیا داسې ډېر شیونه د خوراکي چې څومره انسان ته د هغې ضرورت دی، ضروري اشیا دي، د هغې ضرر د هغې پیدا د انسان ته یاده ده. که نه دا اوس چا موږ ته ښودلي وي چې یاره دا اوبه دي په دې باندې تنده په دې باندې زمونږ څه محنت نه دی شوی، الله رب العالمین راته یاد کړي. هر یو انسان ته دا په فطرت کې اچولی شوې ده. مقصد ګورئ د دې دا دی د دې آیات چې ملائکو ته الله رب العالمین دا خبره وښودله چې زه ستاسو په شان ملائک نه پیدا کوم. دا خبره الله رب العالمین ثابتوله. دی علم آدم الاسماء، الله رب العالمین آدم علیه السلام ته د شیزونو د بعضې شیزونو چې انسان ته د هغې ضرورت و د هغې ضرر د هغې نقصان د هغې پیدا یې ورته وښودله، په فطرت کې ورته واچوله. ملائکو ته الله دا ثابتوله چې زه ستاسو په شان ملائک نه پیدا کوم بلکې داسې مخلوق پیدا کام چې هغه به خواهشات هم لري، خوراک به هم کوي، څښاک به هم کوي، د دې ضروریاتو باوجود به هغه زما بندګي کوي. دا ټولې تقاضي به وي خو بیا به هم دی زما عبادت به کوي، زما بندګي به کوي. نو مطلب دا دی چې ستاسو نه غوره دي، ستاسو نه ځکه غوره دي ملایکو چې تاسو دا ضروریات نشته لرئ، خوراک نه پېژنئ چې خوراک څه ته وایي، روټۍ د هغې باندې چې دا مړول کوي مړېدل په دې نه پوهېږئ ځکه د هغې خوراک ته څه ضرورت نشته دی، خوراک څښاک د هغې ضرورت نشته. او انسانانو ته دا ټول ضروریات دي بیا هم د الله بندګي کوي. نو دغه ملایکو ستاسو نه غوره مخلوق پیدا کومه. وعلم اخودل الله تعالی آدم الاسماء، آدم علیه السلام ته نومونه کله ټول، ثم عرضهم بیا پیش کړه دا نومونه علی الملائکة په ملایکو باندې. فقال نو الله تعالی ویل انبئوني خبر را کوي ماته باسماء هؤلاء په نومونو د دغه څیزونو باندې ان کنتم صادقین کئ تاسو رښتونی. قالو نو ملائکو ویل سبحانک پاکی د تعالی را یا الله، لا علم لنا هیڅ نشتره هیڅ علم مونږ ته الا ما علمتنا مگر چې تا موږ له تعلیم را کړی دی. انک انت العلیم الحکیم، یقینا ته ای الله تعالی پوهې په هر څه باندې حکمت والا ذات دی، په هر کار کې ستا حکمت دی. قال الله تعالی ویل یا آدم، ای آدم علیه السلام انبئهم خبر ورکه دیو لره باسمائهم په نومونو د دغه څیزونو باندې. فلما انبأهم هر کله چې خبر ورکه دیو لره باسمائهم په نومونو د دغه څیزونو باندې. قال نو الله تعالی ویل الم اقل لكم، آیا ما نو ویل تاسو ته انی اعلم چې یقینا زه ډېر ښه پوهېږم غیب السماوات والارض په پټو څیزونو د اسمانونو د ځمکې، وعالم زه ډېر ښه پوهېږم ما تبدون په هغه څه باندې چې تاسو یې ښکاره کوئ، وما کنتم تکتمون او په هغه څه باندې چې تاسو یې پټوئ. وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم، دا مخکې تمهید دغه نعمت ته نو اوس هغه نعمت. وإذ قلنا للملائکة کله چې وې موږ ملایکو ته اسجدوا لآدم سجده وکئ آدم علیه السلام ته. یو مطلب دا چې سجده وکئ لآدم په طرف د آدم علیه السلام باندې، په طرف د آدم علیه السلام باندې سجده وکئ. نو دې کې خو هېڅ اشکال بیا نشته ځکه موږ هم د کعبې په طرف باندې مونځ کوو خو کو سجده چاته لګو الله رب العالمین ته.
نور په طرف د کعبه کو کعبه ته خو نه لګو او په طرف د کعبه باندې د بیت الله شریف او نور سجده الله رب العالمین ته لګو دغه شان دیو تم ویلې شو چې سجده خو الله ته ولګوي خو په طرف د آدم علیه السلام باندې ولګوي دویم دا دی چې بس الله ویلو ځکه دی کې دا زين ته خبر راځي چې سجده خود الله رب العالمین نه ما سوا بل چاته لګول جایز نه دي داغه جواب دار چې الله او ته ویلو چې ولګوي دې کې ستاسو کار دی چې الله رب العالمین سوی هغه وکیږي الله رب العالمین باندې خصوص اعتراض کول ولا نشتا الله رب العالمین وی آدم علیه السلام ته سجده ولګوي نو الله وی کله چې ویل منګه ملائکه ته چې سجده وکي په طرف د آدم علیه السلام فسجدون وغي سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس لعین ونکړه شیطان ونکړه ابلیس ونکړه ابلیس دا بعض خلق بیا په دې کې دا وایي چې ردار ملائکه استاد زین خلق پکې وایي څوک یې در ملائکه نو دا ټول خبره غلطی دي حسن بصری رحم الله قاتل الله اقواما يزعمون ان ابلیس كان من الملائکه والله يقول كان من الجن و الله تعالی دې خلق تبا کی چاغي وای چې ابلیس شیطان د ملائکه د ډلې نو دا په ملائکه کې شمارو دا خبره غلطه ده ځکه الله رب العالمین په خپل ویل دي چې کان من الجن ففسق عن امر ربي سوره کاف 50 نمبر آیات 50 نمبر آیات کې الله رب العالمین ویل دي چې د پیریانو د ډلې نه دي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي ویددی کان اسمه الحارس ددنم حارسو یا بعض ویدنم عزازیلو والله اعلم خو قرآن کریم کې الله په ابلیس سره آیات کړی دی الله ابلیس سجده ونکړه ابلیس دا د بلس نه راغستلی شوی دی همیشه د غمجنی یا بعض وی آیس من رحمت الله د الله د مهربانۍ نه نا امید دی یا د هلاک شوی دی او شیطان د دې وجه نه چې دقه سجده نه ولګول حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای مسلم شریف کې حدیث دی چې کله بنی آدم سجده لګي نو دا شیطان یو ډړې ته لاړ شي د اول خو وسوسې اچي خو بیا جدا ځای کې کینی او جاړي او چغې وی یا ویلا ای امر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنه وامرت بالسجود فابيت فلي النار و آدم بچی ته هغه حکم وشو چې سجده وکړه هغه سجده وکړله د لپاره جنت دی ما ته سجدي حکم شو او ما انکار کړ او زه به جهنم ته ځم نو جاړي خو وخت تللی دی دغه شان دلته الله رب العالمین وایي چې ملائکو ته موږ ویل چې سجده وکړي او بیا ابلیس ونه کړه نو ابلیس ته به نه ویلی شوي نه سورة اعراف 12 نمبر آیت کې الله رب العالمین دا خبره ثابته کړله چې شیطان ته هم ویلی شو سورة اعراف 12 نمبر آیت 12 نمبر آیت قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك کله چې ما ته حکم وکړ نو تا ولې سجده نه کوله الله رب العالمین دغه ابلیس تم د سجدي حکم کړو لیکن هغه انکار وکړ الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه ابا انکار وکړه واستكبر او ځان غټ وګاڼه تکبر وکړه وکانه من الکافرین او دې د کافرانو نه په علم د الله کې یا سوار من الکافرین دې د کافرانو نشو په دغه وخت کې وقلنا یا آدم اسكن او ویل منګه اوس د دې زینت تمهید دې څلورم نعمت ته چې تاسو نیکه آدم علیه السلام هغه نه لغزش شو هغه نه هر راغلیو او هغه ورته معاف کا داغه چغه می واوریدله ربنا ظلمنا انفسنا غواز می واوریدو هغه ته می معافی وکړه وقلنا ویل منګه یا آدم اسكن اے آدم علیہ السلام اوسیگا انت و زوجک الجنت او بیبستا پا جنت کے وکلا منها رغدا زوجکا ستر بیبی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما او ابن مسعود رضی اللہ عنہ اغا فرمائی انور صحابہ کرام وائی گنو صحابون دا خبر ثابت در ان اللہ تعالی لما اخرج ابلیس من الجنہ وکله چې الله رب العالمین ابلیس د جنت نه راويستو
آدم علیہ السلام ووساو نو پدې کې یوازیو آدم علیہ السلام یوازیو وما كان معه من يستانس به د دې آدم علیہ السلام سره د څوک نو چې دور سره خبرې اترې کړې وي او دیال تر هغه سره خوشاله شي چې یوازې وخت نه تیری الله رب العالمین په دبانې خوب راوستو وي او بیا د دې ګسې پختین الله رب العالمین حضرت حوا رضی الله عنها هغه چې کوم دنو هغه پیدا کړله هغه الله رب العالمین پیدا کړله ثم اخذ ضلعا من جانبه الايسر ووضع مكانه لحما وخلق حوا منه فلما استيقظ وجدها عند رأسه قاعدة وکله چې رایق شو آدم علیہ السلام نو پخوا کې د دې حضرت حوا رضی الله عنها داناستوا د داغینه تپوسو کما انت تسوږي دغه لاول یوازیو چې رایق شو خوا کې حوا رضی الله عنها ناستوا اما انت تسوږي قالت امراه ایوه امراه خزیمه قال ولما خلقت تولي پیدا شوی نو هغه ورته لتسكن الی دې لپاره چې تماته آرام حاصل کی دا زنانا لوی پیدا غداله چې خاوند دې سره اطمینان کیشي او چې خو فساد کوریږي نو هغه خزه بیا خزه نه هغه ته خزه بیا نشي ویل کیاسه سبل سبای دا چې کم دې لتسكن الی دې لپاره چې تماته آرام حاصل کی ملائکو ورته وی ملائکو اغیم وی تپوس وکا چې من هذه ملائکو تپوس وکا من هذه دا څوک دا هغه آدم علیہ السلام نے تپوس وکا نو هغه نوم یاد کړو چې امراتن قال امراتن هغه ویل امراتن دا خزله قالوا ملائکو ته وی دې ته امراتن ولې ویل شوی دا قال نو آدم علیہ السلام ویل انها من المرء زګدار سړینه پیدا شوا من المرء اخذت فقالوا ما اسم هذه نمسدي قال حواء قالوا اغي ورتوي دي ملائكه ودي ته حواء ولوي اغي لانها خلقت من شيء حي زکدار ژوندیشنه پیدا شوی دا بعضی تفسیرونه د لیکلي دي نو آدم علیہ السلام سره حواء رضی الله عنها په دغه طریقه باندې پیدا شول الله رب العالمین پیدا کړل لنډه ده وقلنا ویل منگا یا آدم اسکن اے آدم علیہ السلام اسیگا انتتا وزوجک الجنتا و بی بستا پا جنت کی وکلا منها اخرید دینا رغدن پراخا حیث شئتما کمزی چی خوخیگی ستاسو ددوانو ولا تقربا هذه الشجرتا منیز دیگی گئی تاسو دوانا دیونتا فتکونا من الظالمین گنی شی بتا سودوانا د خپل مرتبه د کمی کوونکو نه د خپل ځان نقصان به وکي او خپل مرتبه به کم کوي د دې ونینا کوم ونه مراد ده لنډه دار چې د دې نه قران کریم کې الله رب العالمین ویلي چې کوم ونه وا او نه په حدیثو کې شته نو بس لنډه خبره دار چې دې ته ضرورت نه کنه ضرورت وي الله به ذکر کړی وي چې پلان کې ونه وا پلان کې بوټیو او دغه شاندګي نه په حدیثو کې نه نبی علیہ السلام دا ویل دي چې دا پلان کې بوټي او پلان کې ونه وا او نه صحابه ته پوښ کړی دا نبی علیہ السلام نه چاري ته پوښ نه کا پته ولګی دا چې صحابه خو هیڅ مسله پرې خنه ده بلکې ته پوښ کړی امت نن چې څومره موږ ته دین دا رسیدلې ده واضح شوی د صحابه د وجنه چاري ته پوښونه د نبی علیہ السلام نه کړلی او داغي مطابق الله وحی را لګل دا او مسلمانان الله رب العالمین پوی کړلی خو بیا بعضی بعضی علماء هغه په خپل رائے ویل دي خو لیکن دا اختلاف چې پکې جوړ شوی دی نو د دینه د اختلاف زګه جوړ شوی چې تعین قرآن او حدیث کې صراحت نشته لري بعضی وایي دا د غنم بوټیو خدا غنم اسه مشهور دی نور ګره غنم ته څوک ونه وای غنم ته اوسه پورې مونږ ونی نه دی ویلي الله رب العالمین دته ولا تقربا هذه الشجره شجره ولونه منیز دی کی تاسو دوانه دی ونی ته نو غنم خو ونه نه وا خو باز بس ویل دي چې د غنم بوټیو باز وای د انګور ونه وا باز وای انځرو باز وای کجوره وا
خو لنډه دا ده لنډه مه تاسو ته ویل چې پوره علم د دې چا سره دی د الله سره. الله ته یو بوټی وښودو او دا پابندي پې الله رب العالمین ځکه لګولې وه چې دا شرط ورسره ځکه ولګاو چې دې ونې ته به نه نږدې کېږي، ځکه جنت ته یو داخلېدل قانوني دي. قانوني هغه دا چې انسانان مونږ اوس کله مړه شو الله رب العالمین ټول له جنت راکړي، دغه جنت ته چې کله بیا مونږ لاړ شو نو دا د قیامت د ورځې نه وروستو جنت ته لاړ شو نو دغه جنت ته تلل قانوني دي او الله رب العالمین دا ترتیب جوړ کړی دی د مرګ نه وروستو تلل. بل چې کوم دی نو هغه بیا به آزاد دي، هلته بیا څه شرطونه وغیره نه وي. اصل کې الله رب العالمین آدم علیه السلام پیدا کړی دی دپاره چې په دنیا کې یو مخلوق الله رب العالمین پیدا کی، یو نسل خور کی، او په جنت کې دا ترتیب نه کېده. الله رب العالمین دنیا ته راولېږم دا پابندي پې ولګوله ولا تقربا هذه الشجرة او منیز دې کېږئ تاسو دواړه دې ونې ته فتکونا من الظالمین ګنې شئ به تاسو دواړه د خپل ځان د نقصان کوونکو نه، د خپلې مرتبې د کمی کوونکو نه. فازلهما الشیطان پس اخویول دې دواړو لره شیطان، اخویول دې دواړو لره شیطان. زل اصل کې ویل کېږي په خټه کې خویدلو ته ویل کېږي، او خټه کې چې انسان وخویږي نو دې ته خلک قایږي چې ته ولې وخویدې، او په خپل اختیار نه خویدلې بلکې او خویدو خټه وه هغه هم نه غوښتله چې زه وخویږم راولوېږم، خو بس وخویدو. نو فازلهما الشیطان، شیطان دې دواړو ته وسوسه واچوله. سورت اعراف 20 نمبر آیت کې بیا دې تفصیل لازی قسمونه ورته وکړو دا یو خبره او بله خبره. دا وسوسه په کومه طریقه باندې ونه ځینې خلک په دې پورې متقدري، خو بس که په هره طریقه الله رب العالمین ورته الله رب العالمین هغه ټیم کې ترتیب د هغې جوړ که چې وسوسه د شیطان د ابلیس هغې ته واچوله. بعضې خلک وایي مخامخ وه دا وسوسه، بعضې وایي نه دروازې ته راوغښتله او شیطان ورته ویله چې ګوره دا ونه وخورئ. ما ته هم دقه شانته کې ویلي و چې دا ونه مه خوره، نو ما خبره ومنله او هغه ونه مې وخوړله او ونه مې ونه خوړله، پابندي مې په ځان کېښودله، نو اوس د جنت نه راایستلی کېږم نو تاسو یې ګورئ وخورئ. بعضې چې کوم دی نو هغه پکې دا ویل دي چې یاره دا وسوسه یو ته په دې طریقه واچوله چې په دې وتو کې د ابلیس دا خبرې وکړي، دروازې ته نه راوغښتلي بلکې په وتو کې دا خبرې کولې. لکه یو سړی داسې په بل سړي چې کوم دی نو هغه خلک نور په ځان باندې نه پوهه کوي او داسې په تلو کې یو وسوسې خلکو ته واچوي، څوک په جګړه ورولي یو خبره بله، په دې تلو کې په روانه کې دا شیطاني کوي خلکو ته. نو دی ابلیس دغه شان چل وکړه. یا بعضې علما وایي د مار په شکل باندې دا شیطان لاړو جنت ته، دا خو ډېر ضعیفه خبره ده. دغه شان څوک وایي چې خپل اتباع یې ولېږل، خپل تابعداران یې ولېږل، نو دا خبره هم کمزوري ده، هلته نور څوک نه و، شیطان یوازې و. لنډه دا ده چې د دې معلومولو ته هم ضرورت نشته دی، دې معلومولو ته هېڅ ضرورت نشته دی، خو بس وسوسه وه او هغه آدم علیه السلام حوا رضی الله عنها ته هغه د ابلیس شیطان واچوله. الله فازلهما الشیطان پس وسوسه واچوله دې دواړو ته شیطان. فازلهما الشیطان پس اخویول دې دواړو لره شیطان عنها د دې جنت نه، په راویستلو کې وسوسه ورته واچوله او د دغه جنت نه دی راویستل. په اخرجهما راویستلې دا دواړه مما کان فی، د هغه څه نه چې و دا دواړه په هغې کې، د هغه مزو نه او د هغه جنت نه چې و دا دواړه په هغې کې. وقلنا بیتو او ویل منګه کوشیه. اوس دلته یو بل اشکال هغه علماو ذکر کړلی او د هغې جوابونه ذکر کړلی چې یاره الله رب العالمین بیا راویستل ولې چې د آدم علیه السلام نه ګناه نه وشوي. لکه بعضې خلک خطا شوي دي ځای کې نو وایي آدم علیه السلام ګناه وکړه، غلطي وکړله، خطایي وکړله، حالانکه قرآن کریم کې الله رب العالمین صفا ویلي چې آدم علیه السلام نه هیر راغلی و، هیر ته راغلی و. الله تبارک و تعالی قرآن کریم کې سورت طه کې تقریبا ذکر شوي دي
چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې آدم علیه السلام نه هیر راغلو او په هیر باندې الله تبارک وتعالی څوک نه نسی قصدن عمدن سورۃ طه 115 نمبر آیت کی 115 یوسل پنلسم کی الله رب العالمین و هیر ته راغله او څقص اراده نه وکړي مضبوط عزم دې لپاره نه وکړي خوش ګناه نه دا کړ نو الله رب العالمین راويستولي داغي جوابدارې چې الله رب العالمین په دیونه کې د دیونه په خړلو کې دا اثر یې خو چې چا دا ونه وخړل نو دې بر جنت نه وځي او د دې لړ مثال د سې دی لکه د زهرو یو بوتل پروت دی او پای کې زهر دی د زهرو نډک چاړه کړي دی او تا د ټول چې کوم نو بهر نه داس ښکاری د پیپسی بوتل لې پیپسی تا د ښکاری او پای کې دند چا زهر ورته ول ټول دا ټول بوتل د زهرو نډک دی وستراغلی او تا دغه بوتل د زهر وسکل وستا خو اراده ده نه دی عزم دی چیرې زدا زار اوس کوم خودکشي وکما خودکشي ته ارادم نشته بل سم نه دي خوستانه په غلطۍ کې تاس کله پیپسی خوستانه په غلطۍ کې وسکل شو زهر چې زهر دی وسکل وسګور پدې کې خدا ښکارا خبره ده چې ګناګار ته نه زکه چې تا زهر خودکشي تمل شوي خودکشي چې کم نه هغه تا دا سونه کړل تا خو زهر نسکل تا خو ځان له پیپسی کلا او پاغي باندې پای کې مرګ نو ځان دی وجونه ګناګار خو نه خو اثر پدې کې خو بخامه خای کدا ته قصدن عمدن وسکی او که په غلطۍ کې وسکی که په هره باندې وسکی زار قصدن عمدن دي زار وسکل بیا مري یا با ډیر بیماریږي مرګ ته نږدې کېږي یا قصدن عمدن دي وسکل یا د په هره باندې وسکل یا خطا شوی او داري وسکل که هر طریقه ده خو په دې زارو کې الله اثر دی خیر چې بس دې سره انسان مري نو په دې ونه کې الله رب العالمین دا اثر خو چې چاند دا ونه وخړلانو دی به د جنت نه وځي نو ګناګار نه خو چون کې ونه د خړل د اوس بر جنت نه وځي با نو آدم علیه السلام دا غین راويستل شو الله رب العالمین فرمایي وای د جنت نه فاخرجهما راويستل دا دوانه مما کان فی دا غزینا چو دا دوانه پاغی کې وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو او ویل منګه کو شی زین استاسو د زینو د پاره به دشمنانی اشاره و دې خبره ته چې تاسو دنیا ته لاړ شئ نسل به پیدا کیږي او هغه نسل کې بیا زینې د الله منون کی زینې به د شیطان منون کی او بعضی به د بعضو دشمنانی بعضکم زین استاسو لبعض د زینو نور د پاره عدون دشمنان بی ولکم فی الارض مستقر او ستاسو دا پارا پا دنیا کی ستاسو دا پارا پا زمکہ کی مستقر اسیدل دی ومتاع الہین او چکدا تر یو وقت پوری پیدا دا تر یو وقت پوری فتلقى آدم من ربه کلمات پس ازدکڑ آدم علیہ السلام من ربی دخپل ربنا کلمات یوسو کلمی فتاب علین مهربانی وکړه الله تعالی په د باندې آدم علیه السلام را کوشو نو بعض مفسرین وایي چې آدم علیه السلام په هندستان باندې را کوشو او حضرت حوا رضی الله تعالی عنها په جده باندې را کوزه شو او بیا دوانو ملاقات په عرفات باندې وشو والله اعلم آدم علیه السلام راغی حوا رضی الله تعالی عنها راغله جړل او ډیر زیات هغه جړلیو الله تبارک وتعالى ورته یو څو کلمات اغیتا وروخو دله کلمات صحیح خبردار چې داغینه مراد سورۃ اعراف 23 نمبر آیات کې چې ذکر دی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین دغه دعا وا چې دا ورته الله رب العالمین او خودله چې دا دعا وای دیو جن انسان دا اوس بهترینه دعا ده او هغه دعاګانې چې قران کریم کې برازي چې کم د پیغمبرانو دعاګانې دي کنه په دې کې الله رب العالمین ډیر اثر خو دی او په دې کې ډیر پیدا دي نو دا یو دعا د پیغمبرانو په کار دره چې دا ټول منګه یاد کو ان شاء الله تعالی نو ذکر آدم علیه السلام د خپل رب نه یو څو کلمې نو مهرباني وکړه الله تعالی په د باندې پتا به علی مهرباني په وکړه دلته د زمانند په کار چې توبه ول قبول کړه ځکه هغه ګناه کړی نه و
ګناه آدم علیه السلام نه وکړي. دغه شانته کې یا بعض علما وایي چې د توبې نه مرکه توبه معنا وکړي، نو بیا هم دا ده چې ته قرآن کریم کې بعضې ځایونو کې د توبې دا نورې معناګانې هم شوي دي، لکه توبة من الله سورة نساء 92 نمبر آیت کې هغه توبة من الله، نو هلته دا چې اسانتیا له طرفه د الله تعالی نه، د توبې نه مراد اسانتیا ده. دغه شان سورة توبه 117 کې او دغه شان لقد تاب الله یقینا مهرباني وکړه الله تعالی، نو هلته د توبې نه مراد ده چې مهرباني. فتاب علی مهرباني وکړه الله تعالی په د باندې، انه هو التواب الرحیم یقینا د الله تعالی دی ډیر زر د توبې قبلونکې او ډیر مهربانه، بار بار پخلا کېدونکې او ډیر مهربانه. بیا د توبې دپاره شرایط هم واوره. یو انسان نه ګناه وشوله، د توبې دپاره شرایط څه دي؟ نو ګوره بیا به دا راشي چې د عوامو دپاره څه شرایط، د عالمانو دپاره څه شرطونه، د منافق دپاره څه شرطونه، خو په خپلو ځایونو راشي. خو لنډه د عام عمومي دا واوره چې توبه کله یو انسان وباسي نو دی به څنګه توبه وباسي. پکار ده چې دا چلم موږ یاد کړو او د نن نه توبه موږ وباسو د هر یو ګناه نه. د ټولو نه اول الندمو، په تېر شوي ګناه باندې خفه کېدل. که یو انسان توبې ته اراده او توبه وباسي، د ټولو نه اول به دا وکړي چې کومه ګناه ترې شوې ده په هغې به خفه شي. که خفه شوی نه وي او هسې وایي چې خدای زما دې توبه یو دا خبرې کې، نو دغه توبې چې کوم ده نو دا څه نه دي، دغه توبې چې کوم ده نو دا قابل قبول نه دي بیا، بلکې هغه توبه چې هغه یو انسان چې کوم ده نو هغه لاول په تېر شوي ګناه باندې خفه شي، چې هغه ګناه رانه شوې ده په هغې باندې خفګان وکړي، د زړه نه په هغې باندې خفه شي. دویم دا دی العزم علی الله یعوده، مضبوطه اراده کول، کلکه اراده کول چې زه به آینده دپاره دا ګناه نه کوم. بیا که کېده آینده انسان دی خطاکار دی، غلطي دې کېږي، خو لیکن دی به مضبوطه اراده کوي چې دا کار به زه نه کوم، مضبوطه اراده. او ګورې هسې اراده هم نه، هسې اراده نه چې یاره زه چې کوم ده نو بیا به یې کوم، په زړه کې دا سوچ کوم بیا، خو په خولې باندې یم چې هسې اراده مې ده چې نه به یې کوم. کومه اراده باندې چې ګوره ثواب میلاوي که نه، هغه اراده باندې یې ونیږي، نو هغه مطلب دا چې د انسان مضبوطه اراده وي چې اوس ته ښه په زړه کې وایې چې دا کار نه کوم او هسې اراده کوم، نو هغه دا دوکه ده. بیا دغه دوکې نه پکار ده چې موږ ځان وساتو، بلکې مضبوطه اراده به کې. خو بیا که نه کېده هغه ته اسباب مهیا نه شو، اسباب پیدا نه شو، کار نه کېده، نو ټیک ده، خو ته به مضبوطه اراده کې. دریم داره الاقلاع عن الذنب، فوراً به د ګناه نه لاس اخلي. اوس ته په ګناه کې اخته یې او ته وایې چې زه په ګناه خفه یم او آینده مې عزم دی چې ګناه به نه کوم، او په دې وخت کې په ګناه کې اخته یې، دا ګناه به هم پرېږدي، په دغه ټایم کې به پرېږدي. څلورم شرط د دې دپاره دا دی چې توبه به ستا له قبلي، که پردی حق دې نیولی نو هغه به ورته حواله کې. لکه اوس ستا د مثال بل چا نه ځمکه نیول ده، د بل چا نه دې ځمکه نیول ده او ته توبې وباسي چې الله په دې باندې خفه م یمه چې دا ګناه ما کړله، آینده دپاره به د بل چا نه ځمکه هم نه نسمه، دا ګناه به م نه کومه، دا شرط هم شته دی. او هغه دا خبره دا هغه حق ادا کې ورته نه، هغه له دې ورکړی نه دی او په هغې دې لاسو مضبوط لګول دي، نو دغه توبه قابل قبول نه ده، بلکې د چا حق دی باندې هغه حق به ورله ورکې. یو انسان پردی حق نیول دی او دی ډېر جاړي او چې الله دا ګناه ماته معاف کړه، نه معاف کېږي څو پورې هغه حق هغه ته حواله کړی نه وي. نو دا توبې شرطونه الله رب العالمین فرمایي فتاب علی، مهرباني وکړه الله تعالی په ده باندې، انه هو التواب الرحیم یقینا د الله تعالی دی توبه قبلونکې مهربانه. قلنا بیتو ویل منګه کوشئ منها د دینا جمیعا ټول په ټوله، غون کوشئ دی کې اشاره وه چې نسل به پیدا کېږي او ډېر انسانان به زیاتېږي، ځکه دغه وخت کې خو آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنها د یوازې وو، خو لیکن آینده دپاره به انسانان پیدا کېږي، ډېر مخلوق به دیونه پیدا کېږي. قلنا بیتو ویل منګه کوشئ منها د دینا جمیعا ټوله، فإما یاتینکم پس که چرته راشي تاسو ته، اوس زیری فإما یاتینکم پس که چرته راشي تاسو ته مني زما د طرف نه هدن هدایت،
پمن تبع هدایا چاچی تابیداری وکړه زما د هدایت فلا خوف عليهم نبی هیڅ یراو په دیو باندې ولا هم يحزنون او نبه دیو غمجن شي آینده د پاره بم غمجن نشي او نبه په دغه ټیم کې یری وسیرا والذین کفروا هغه کسان چې کفر کړي دي وکذبوا بآیاتنا او دروغجنتیا کوي زمونږ په آیاتونو باندې کفروا بالقلب پزله باندې کفر کړي دي وکذبوا باللسان او په جبه باندې هغه تکذیب کړي دي والذین کفروا هغه کسان چې کفر کړي دي وکذبوا دروغجنتیا کوي بآیاتنا زمونږ په آیاتونو باندې اولئک اصحاب النار دغه کسان اور والدی هم فیها